ډیر زیات ظلم شوی دی. په چکدره علاقه کې یو د واده زلمی د واده په شپه ډیر بې دردۍ سره قتل شوی دی. اخر چا قتل کړی دی؟ د واده زلمي ګناه څه وه چې دومره بې دردۍ سره یې قتل کوو؟ دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په چکدره کې رامخته شوې ده چې د واده زلمی د واده په شپه ډېر بې دردۍ سره قتل شوی دی. نه یې چا سره دښمني وه، نه یې چا سره جګړه کړې وه، نه یې چا سره خوله وهلې وه، خو بیا هم ډېر بې دردۍ سره قتل شو. اخر چا قتل کو، په څه وجه یې قتل کو، اوسه پورې قاتل نه دی معلوم شوی. دوستانو د واده زلمی د سعودي نه په مسافرۍ باندې راغلی و، د به خپله مسافري کوله، خپله حقه حلاله مزدوري به یې کوله. په دغه حقه حلاله مزدورۍ باندې د ځان نه واده کول غوښتل، په چا ظالمانو واده کولو ته پرېنښستو او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کو. کله د ده جنج د واده په ورځ باندې راغلو، د ده جنج یې څنګه وروړو، د ده جنج نه فوراً بعد د واده زلمی د کور نه غیب شو. دوستانو چې کله یې مور او پلار، ګاونډیانو او خپلوانو د پسې لټون شروع کړو، نو هغوی به یې وویلې چې چېرته ملګرو سره به تللی یې، مونږ ته یې نه دي ویلي. خو چې کله وخت تېر شو، د واده زلمی کور ته رانغلو، نو بیا چې کله دوی پسې لټون شروع کړو، د واده زلمی په داسې ځای کې په بد حال باندې پروت و چې مور او پلار یې ډېر په بد حال باندې شو چې کله یې هغوی سېږدل. دوستانو د واده زلمی یو مسافر زلمی و، چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کو. د خپله حقه حلاله مزدوري یې کوله، پوره شپږ اووه کاله یې مزدوري وکړله چې کله شپږ اووه کاله بعد د بال مرګ نه راغو، دوی ویلې چې زه به اوس په خپل ملک کې لږ ارام سره زندګي تېره کړم. نو چا هغه ارام زندګۍ ته پرېنښستو او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کو. دوستانو د ده نه توره ګناه، نه سپینه ګناه، نه یې چا سره خوله وهلې وه، نه یې جنګ کړی و، نه یې چا ته کنځلې کړې وې، نه یې د چا ملا څخه غوا پاڅولې وه، خو بیا هم چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کو. ویلی کېږي چې ده سره لږه پیسه ډېر زیاته وه، د لږې خپلې حلاله حقه مزدوري ډېره کړې وه، نو خپلې حلالې پیسې یې ګټلې وې. نو چا ظالمانو هغه حلالو پیسو ته پرېنښستو او ولې ترېنه پیسې واخیستې او بیا یې ډېر بې دردۍ سره قتل کو. دوستانو دغه بدقسمته زلمی د واده په شپه ډېر بې دردۍ سره قتل شو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.